مو عزتمند وروڼو مو د یو مقصد ده داسې چالو چې مو دا خوب لیدله ده دا خوب چې کله مو ولیدلو نو بیا دغه کوم کاس مو په خوب کې ولیدلو نو دې مو ته ویل دا پیغام ته ټولې دنیا ته ورسوه ټول خلکو ته امت مسلمه ده دا پیغام ورسوه زه دا یو خوب د مو لیدله د خدای رضا دپاره تېروم او والله العظیم چې په دغه خوب کې د مو که یوه خبره درویغي مو په ایمان کې شاک وي او که دا خوب کې د مو څه ګاټه نور کې څه ګاټه شته خو زه د صرف او صرف د الله رضا دپاره دا خوب مو ولیدلو د الله رضا دپاره یعنی مقصد دا خبره زه خلکو ته ټول امت مسلمه ته رسولو کوشش کوم نو همدارنګې مو عزتمندونو هغه خوب داسې و څه شمس قري صاحب نبي کې د ویچات والا ده مو الحمدلله خپله عالم حافظ قري ده هغه مو خپله ملګره ده هغه مو ته چا په ذریعې سره مو ته جواب راوکړلو چې مو ته چنده وکړي مدرسې ته څه کله مو ورته چنده خو مثال کې طور پر مخکې یعنی چندې باره کې مو ته مخکې خبره کړې وه خو مو څه کله دا خوب کې چنده ورته وکړله شمس قري صاحب ته نو په دغې موقع کې نو مو د چنده قري صاحب ته ورسولو کوشش وکړلو څه کله زه ویرغلم شمس قري صاحب هغه په خپلې مدرسې کې موجود نه و څه کله موجود نه و نو همدارنګې یو مشر ده حاجي کرنیل یعنی جانیل چې د ویچات والا هغه ته مو ویل موږ ته چې صاحب شمس قري صاحب چېرته ولاړې زه هغه طالبانو سره په چکر مې دې وتله ده ښه څنګه خیر ده مو ورته ویل چې یاره مو ته د چاندې په باره کې خبره کړې وه ښه د چاندې پیسې مو ورته دغه راوړي دي خپل کلي کې سرو اړګو په کلي باندې مو ورته چنده وکړه الحمدلله دا پیسې مو ورته راوړي دي هغه ویل چې پیسې مو ته حواله کړه څه کله مو ورته پیسې حواله کړلې نو هغه نه بعد حاجي صاحب مو ته سات وکړلو سره سا لوړ شه مو سره چای مای به وس کوي مو دې نه مو دې د وختي کې چې زه اعلان بخوم المنځونه خپل کلي ته ورسم نو زه لیارې کې تلم دوه قبرونه الله جل جلاله په مو متې ولیدلو دوه قبرونو سره زه مخامخ شولم مو عزتمند وروڼو اول قبر هغه شلېدلی و او همدارنګې هغه کې تکه توره تیاره وه او همدارنګې د دې سره دویم قبر هغه هم ورسره و هغه نه و شلېدله څه کوم شلېدلی و هغه ته به او همدارنګې هغه به ورغللې خاټې به ورغللې شګې به ورغللې قدرتي هوایي کوڼې به ورغللو هغه قبر ته به ورنوتلو څه کله قبر ته ورنوتلی شو هغه کې به دا مړې دا ویلو چې های های افسوس افسوس مړ شم تباه شم برباد شم او همدارنګې دا وخوڼو لوسه زه یعنې دا علاقه مو ته پسته شوې ده او د علاقه مو ته خوټ کېږي توره مو ته کوڼې نوځي بهر نه به وره مو ته د علاقه پستېږي د علاقه ته خوټ کېږي او همدارنګې هغه نه مو ته ډېر سخت تکلیف ده های افسوس های افسوس او همدارنګې د دویم بیا هغه نه بعد بیا څه کله د دویم قبر ته پام وکړلو هغه شلېدلی نه و هغه نه او همدارنګې څه کله همدارنګې هغه یعنې کله به د قبر کې د سړی وبله وختو کله بل یعنې بل پل وختو هغه هم د الفوز کولو تباه شم برباد شم او همدارنګې یا الله د اور د لاسه تباه شم سیزم های افسوس های افسوس نو همدارنګې تر دې حده پورې چې دومره سخت تکلیف د دویم یعنې د دویم قبر یعنې مړی ولته دومره سخت تکلیف و څه کله به ورکې وختو نو دا وختل به مو ته جواته پاته لګېدله چې د قبر د سیاره ډاډ شولو دومره به ډاډ شو چې مو ویل چې قریبه د قبر مو هم تېره وغورځېدو کله به د قبر یو پله ډاډ شو کله به د بل پله ډاډ شو د ډډوالي د وجې نه زه ډېر سخت وډر شولم دومره وډر شولم مو د دې الله تعالی په ذات باندې قسم ده چې زه نه مخته تللی شولم په خوب کې نه وروسته تللی شولم او همدارنګې بیا څه کله مو د تخلې اراده وکړله خو تخه یې هم رسول ډېر ډور د وجې نه مو بیا همدارنګې آیت الکرسي شروع کړلی ډور د وجې نه څه کله وهو العلي العظیم ته ورسېدم بیا من لله ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم الى اخره دا تر اخره پورې مو آیتونه ویلو سورت او همدارنګې یعنې سورت بقرې اخري درې آیتونه څه کله دا مو سر ته ورسولو نو په دغې موقع کې کړکۍ په ذریعې سره مو ته سړی راجواد شو هغه مړه راجواد شو مړې والا راته ویلو څه یعنې و نوجوانه و همدارنګې مولوي صاحبه د تاسو علماو قدمونو نه جار شم د تاسو او همدارنګې د تاسو علم نه جار شم
والله العظیم سرنا تخت ما ډېر سره مته وایا ستو د کوم آیتونه ویلو دا مو ته ډېر راحت را ورسېدلو ایتو د آیتونو دی واجنه مو ته ډېر راحت را ورسېدلو نور هم وایي چې د بل قبر ورته هم راحت شي مو ته هم راحت شي ازمو دنیا کې علماو په سیرات بادلو ازمو ته بالکل واجب خیله هغه مړی مو ته واجب خیله چې والله العظیم والله تالله بالله درې قسمونه ته مړی وخړلو سبب علماو په سیرات بادیاله مو به د علماو په المنزونه نه کولو علماو ته مو په سپک نظیر سره لیدلو مو ته دیڅو ایتو دا غوړه باندې ورځي قیامت پرې غوړه ته باندې ست دغه پیغام امت مسلمات ورسره کس و خلکو علماء ته زیاړه ماک وایو او د بیان قبر ولا برکې ته ویلو سدیب المون نه کولو او سره سره غلې ډکې به کولې اې دی وجه یعنی دې ته قبر عذاب ده مو عزت مندونو قسم په خدای په الله مو قسم ته وخړلو دا خو مو د شوند لیدل دا 85 طریقې سره او مو ته دغه مړې دا کوم څه د شلیدل قبرو دې مړې مو ته ویل دا خو دا پیغام امت مسلمات ورسوا اټول دی نبی سره امت ورسوا کوشش وکا څکه علماء او ته زیاړې ما کوي پسپک نظیر سره ما کسایو مو عزت مندونو والله العظیم صدق موبایل نه علاوه مو سره بل موبایل نشته نه دغه نه هندانه کې مثال په دغه ویډیو کې مو نه څه फायदा قسم نه دی نه مڅ خپل ځون مشوره اراده شته چې زغ پته یعنی دا خو په ځل زغ خپل ځون مشوره کوم قسم په خدای سر دا پیغام په باره کې د خبره راته ورسته دا پیغام ورسوا خلک علماء او تزیاری کې علماء او پسپک نظیر سره او دایر د کوم خلک علماء او پسپک نظیر سره کسي والله الذي صحاب هغه ته د قبر عذاب جوړیږي قبر کې هغه بدلا او سزا خاچو علماء سره خو کې مړی متویلو اسو کوم مړه مو مثال والد په خوب کې هغه مو دا پیغام وکړو کوم خلکو علماء ته نظیر سره کسي هغه ته په قبر کې راحت وي او کوم خلک علماء په زیاری کوي سپک نظیر سره وته کسي رکوټي وته جوړوي هغه ته به مو په شان د قبر کې وته تکلیفي ایمو عزتمان ورونو والله العظیم په الله به قسم بیا خورما سب دا خوب کې مو هیڅ شک نشته کدا خوب کې مو د مشوره مثال د مشوره ول د پر مو دا خو بیان کړی بیا مقصد د بیا مو سره الله په کوشا او کومو درویخ کړی مو به ایمون کې شاکی والله تالله بالله درک سمونه خورم سمو اندیشه دا خوب لیدل دا امو زه امت مسلمات پر داغه زه اټول امت مسلمات پر زه داغه اوغه کوم پیغام کوم څکه علماء ته پسپک نجی سره ما کسایو او هندرګه علماء ته زیاړې ما کویو او ورسره سره دویم المنزونه کویو نیک اعمال کویو امو څوک دا ویډیو کوي په دې مده وز دا عمل کول ضروری دي زید پرنګ او هندرګه مو په خپل بده دا قسم محمد تاسو خیم صدا موبایل دا موبایل علاوه والله العزیز مستقبل موبایل نشته سزا مثال خپل ځون سره مشغول کوم دا مهم دا دې کوم مړی موته د وصیت په څه د امت مسلمانانو دا پیغام ورسای چونکی بل ذریعہ نه و دې وجنه د مو غرور او هندرګي منیب الرحمن منیبو دې مو سرو ورغوالا او هندرګي د ماده شمو سیدون کا منیبو الحمدلله خدای دې په عمر کې برکات وشي دې ته مسوال وکړو چې ته دا بل مو سره ذریعہ نشته چې د امت مسلمانانو دا پیغام ورسوم هي کی سوال تکاوم اندی په وسیته سره مو دا ویډیو وکړه دا اندره گیدی کې مو اس قسم ته مقصد ورکې نشتا قسم په خدای په الله رضا د پر مو دا مقصد دا صدا د ادغ مړی پیغام د امت مسلمانات ورسوم نو نبی علیہ السلام حدیث تا سو خوب هم د یو الهامي خوب هم احتیاوي سو کوم سره کومي طریقې سره خوب کې مقام به مغشو دی مو په والله لازم په داسې طریقې سره خوب لیدل زه تاسو سوال کوم زاري کوم علماء او تسبق نجی سره ما کسه زیاړې ورته ما کوي علماء مخې مانې سيو علماء بیا قبر کې هم مت الله تعالی بدل کوي په دنیا کې هم الله تعالی بدل کوي په عالم برزخ کې هم الله تعالی بدل کوي په کور سمو علماء ته په خنه زیر سره وګسو علماء ته مو لیار کې رکوټ ته جوړ شو او سره سره دا پیغام هم کوم هغه مړی مو ته هم د اسلام قبر زکه تقریبا تا دی المنزله نه کول غلې ډکې به کوله غلې ډکې نه به هم د سپوکر اجتناب وکړو غلا ډکه هغه هم په اسلام کې حرام دی موعظت مندونو